اللہ جل جلالہ قرآن شریف کی زیر فضیر فرمائی چے زما بندگانو ما وحدہ لا شریک ذات امنے چے زمخ کم یوم اسم یوم بیابم یوم او سچ استاسو پر نظر رازی دام ما پیدا کری او کم چستاسو د نظر نه پټي هغه ما پیدا کړي سچ استاسو نه مخکې تیر شوي هغه ما پیدا کړي او سچ به مخکې را روان دي هغه ما پیدا کړي الله جل جلاله وعم نواله هغه ذات ته هغه خالق ته هغه الله جل جلاله داغنا مثل شتوني مثال شتا لا مثل له ولا مثال له الله جل جلاله ابتداء میں پیدا کون کے دا اسمانوں اور دزمکو دورنو دورنو بٹھوئے او پا قسم طریقوں سر اخبر مخلوقات پیدا کری اللہ جل جلاله بکو دا اللہ دا یوم نلو دا پار دا طول نشانی ہر یو سیچ پا خبر ٹیم بانی خبر ڈیوٹی سر ترسائی دا دعوت او دلیل دا دی خبری ورکی چی گوری دا سوچتا چی دا نظام چلے سنگا چی ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی دا نور دمی قتل چی دا زمارہ بھی وہ چالا پناہ شوئی ماوی چی زمارہ میرا پناہنے والا نہیں ہے نوئی دا شاک چی بیا بھی اس کو مئی تا قتل وہ یا غم پناہ شوئی ماوی چی دا کم یو سیس پنا کیلون کے لئے اغا خورد نشی کے لئے مرکی دا نبوتنا پخبل اقل مالکات چلے اغا اقلم دا دی خبر دعوت ورکو چی سوکشتا چی اغا دا نظام چلے دیو جنا اللہ جل جلالہ قرآن شریف کی افر میں چی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اللہ جل جلالہ فرمائتا سما دا یو کس نہ پیدا کی دا یو کس نہ دا بی بی پیدا کرا او بیا پیدا آغد بی بی نبیا رجالا كثيرا سڑی نیتیم زیاد پیدا کرا ونساء او خزم پیدا کرا نو زمن او ستاسو دا پیدایش والا ذات اللہ دے زمن او ستاسو والا ستاسو راتلون کی دی دنیا تا چی منگ او تاسو را ملی چارا مسلم اللہ جل جلالہ را مسلم زمان عزت منو منگ او تاسو خبلا عقیدہ پا توحید مانی وسابو توحید اگا بنیادی عقیدہ دا کدا نمی نرجا قبلی گی نزکاة قبلی گی نموس قبلی گی نہ حج قبلی توحید اللہ یومنل فذات سرہم یومنل او فصفات سرہم نو ورلزات کی سوک شرکے او نو ورلفصفات کی سوک شرکے دا اللہ ذات اللہ یوم دے شریک ولا نشتا مددگار سو نشتا چاہنا مدد اغسطو تا محتاج نلے سچ کئی اللہ یفعل ما یرید اللہ فرمائی سچ کم پخپل ارادے کم سچا پخا نہ نظام چلی کے انہیں سے چلو اور اللہ جل جلالہ خالق دے زمن غرب دے یہ وقت چیدہ اغد اخبر خاون سرا بل خز تسلیمی یو خاون اخبر خز سرا بل خاون سڑے تسلیمی چی دوی دا معمولی منتکے دا دوی یو بل سر تعلق توی دوی زان نزان نا عرص گڑی اللہ بزا سر سنگ بیم کشری گئی اللہ بسنگ بیم تتیاش بلدادا اللہ جل جلالہ قرآن شریف کی فرمائی دس تاسو عبادت کوئی اخو پخبل مخلوق دے کدا بت عبادت کے اخو پخبل تاسو بلا سے جوڑ کرے دے کتاسو دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کوئی اب اخو پخبل ما پیدا کرے کتاسو دا غد مور عبادت کوئی اب اخو پخبل ما پیدا کرے دا
که تاسو د عزیر علیہ السلام عبادت کوئ هغه خو پخپله ما پیدا کړی که تاسو د موسی علیہ السلام عبادت کوئ هغه خو ما پخپله پیدا کړی دی کوم څیز چې پیدا کړی شوی دی هغه رب نشي کېدلی او بله دا ده چې هغه خو پخپله خپل ځان نشي بچ کولی او نو تاسو به څنګه بچ کړي ستاسو به څنګه وپالي ستاسو مدد به څنګه وکړي هغه پخپله د خپل ځان مدد نشي کولی قرآن کې الله جل جلاله فرمایي کوم څیز چې نه شر در رسوي او نه فایده در رسوي د هغې عبادت ولې تاسو کوئ په مقابله زما کې چې تاسو ما پیدا کړي او بیا الله جل جلاله فرمایي وایي کله چې در باندې سخته راشي لکه دوی به چې کله دا کافران په اوبو کې روان او کشتۍ باندې به کله هوا په الټه طرف باندې راغله او د کشتۍ د غرقېدو خطره وشوه نو هغه وخت کې وی یا الله ته یو شریک دې نشته که موږ د دې ځای نه تا دې اوچ ته په خیر سره ورسولو نو موږ به صرف ستا عبادت کوو او صرف تا به خپل رب منو او دا څه چې دي موږ ته پته ده ګوره اوس به موږ سخته د هغوی راڅخه نشي کولی مدد نشي کولی نو الله جل جلاله ته به سره د علم الله ته پته وه چې دوی بیا ایمان نه راوړي خو قرآن کې الله وفرمایي چې دغه خلکو به داسې چلم کوو چې کله به ما اوچ ته ورسول او دوی به د مصیبت نه خلاص شو نو بیا به وي دا خو موږ ګپ لګوو دا خو خلک داسې وایي چې په چا سخته راشي هر څه به وایي نو دغه شانتې زما عزتمندو موږ باندې چې کله مصیبت راشي او کله را باندې تکلیف راشي بیا چاته رجوع شو الله که بیماری راشي او هله ختمونه وکړي هله طالبان راولي هله د قرآن ختم وکړي د سورت یاسین ختم وکړي او کله کو پته درته شته چې کله ورته هسپتال کې وایي چې یاره د دې علاج نشته او هغوی ورته بیا څه وایي اوس یې په دمونو ګرځوئ نو بیا تا له دم له ما له دم له او داسې فالو وایو سورت مریم دی له ښه دی سورت کاف دی له ښه دی سورت واقعه دی له ښه دی په ختمونو شروع واچي نو که ولې اوس ګیر شو که که شعر یې خو ګیرې مخکې خو د خپلې وسې وکړې ښه ډېر هسپتالونه دې ستړي کړل نو زموږ او ستاسو عقیده په توحید برابره نه ده مضبوطه نه ده کامله نه ده ګینې هغه صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین مال ورسره نو تعلیم ورسره نو سیکس ورسره نو ټیکنالوجي ورسره نو لیکن د مال والا او د ټیکنالوجي والا د هغوی غلامان هغه دولت والا چې ځان ته وی سپر پاور طاقتونه وي هغه د صحابه رضی الله تعالی عنهم د هغوی غلامان شو د هغوی د خپلو خاورې شو ولې چې صحابه رضی الله تعالی عنهم سره ایمان کامل او ایمان مضبوط ایمان په قرآن مضبوط عقیده د رسول الله مبارک باندې مضبوط عمل کول نو هغه خلک چې نن دې نه موږ متاثرې دغه خلک زموږ د مسلمانانو او د صحابه غلامان تیر شوي او دی غلامان اصل کې دی غلامان خو چونکې د هغوی موږ د خپل ایمان د کمزورۍ په وجه باندې خپل غلام ته آقا وایو ګورئ زما عزتمندو موږ وایي چې امریکې یا نور یورپي ملک دا ایجاد کړه یاد ساتئ د کشتۍ لومبۍ ایجاد چا کړی دی د نبی علیہ السلام په امت کې نه یادو په پیغمبرانو کې نه یادو په امت کې لومبۍ د کشتۍ ایجاد مسلمان کړی دی دا څه ما دا د دې یورپي خلکو په کتابونو کې شته او هغوی تاریخ لیکلی دی مسلمانوں کا قرآن سے جدید ټیکنالوجي دا د هغې کتابونو کې دی زموږ دی کې نشته زموږ دی کې صرف دا دي چې دومره د عیسی به د خور نه وښیي دومره به د تره نه اشاره کوي دا پوله به دې ده کې کټ کوي پلانکې بیلنس په پټ کوي پلانکې کور به د ډنګري په نوم کې د موږ ته د دې قصو وایه موږ د قرآن نه څه خبرې چېرته مړی وشي راته رایاد شو چړي راولې چې
چې ختم وکړي په دې ختمونو باندې مونږ قسم دې کړ الله وبخي چې خپل پردي حقونه وړي کړي چې شل ختمونه پسې وکړي او په قبر ولا د آیت کرسی نه چې دا دغه نه شروع کړي کنه الحمدلله په ورناس په ختم کې هغه پیل کولی کې په دې باندې بخښنه نشته دا موږ په کوم تیارو کې پراته او دا موږ په کوم ټالونو باندې ځان نو بهر کې د کشته ایجاد چا کړي مسلمان کړي د هوایي جهاز ایجاد دا مسلمان کړي او هغه وخت کې چې کله د جهاز جوړ کو د پکې سفر هم کو خو کامل نو سفر لږ وکړو بیا خطر او بیا راکو شوی بیا ورپسې دویم جهاز چې چا جوړ کړی دی چې بې خطرې جهاز هغه مسلمان